الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال. محترم مسلمانانو، مساجد جمعتنا دا الله کورونه دي. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، دا الله رب العزت کور د دې ډېر لوی اهمیت او ډېر لوی فضایل ذکر شوي. یو حدیث پاک کې راځي احب البلاد الى الله المساجد. په تمام ځایونو کې الله تا ډېر خوښ ځایونه د جمعتون دي. په دې وجہ یو حدیث پاک کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من توضأ فاحسن الوضوء، چاچه او دسو کو خیسته او دس دی بیا جماعت تا را روان شو مستا لمون دی نه دی کړی، لا جماعت ته نه دی را رسېدلی، په دې لاره را روان دی. خو د الله کور ته راځي، د دې سړي دونه لوی مقام شو چې دې کوم یو قدم اخلي که نه، په دې یو قدم یو نیکی درج شي، یو درجه پورته شي، یو ګناه معاف شي. څنګه خبره مې وکړه چې څوک جمعات ته را روان شه نو په یو قدم څو شو، یو نیکی میلاو شوه، بل یو درجه اوچته شوه او یو ګناه معاف شو. خو دې اوس مسجد ته راغی، 15 منټه 10 منټه جمع ته پاتې دي. الله اکبر کبیره. د 2 رکعاته تحیت المسجد وکړه چې کله مکروه وخت نه، 2 رکعاته نفل فکاری جمعات ته راتلو سره. چرته سړی او 10 تازه کی نو 2 رکعاته موس پکار دی، که کور کی، که اجره کی، که بیٹک کی، که پلار روانی، چرته د وړو بولو ضرورتو
او د واړه بول وکړه چېرته اوبه د خوشا کې تالاش کي جماعت وغیره دې چاردامو کې او 2 رکعاته نفل دی وکړي دې ته تحیة الوضو وایي نو دې جماعت ته راغې اوس خو مونږ چې جماعت ته راځو که نه نو مونږ خو بلکل چې اقامت شوي او بس دونه کدګۍ جمع ته راورسو که در نه د اذان نه پس فورا جماعت ته تلل پکار دي اوس که تا د جمع لمونځ ته 10 منټه انتظار وکړه 15 منټه انتظار دې وکړه ته پکې ذکر هم نه کې ته پکې نفل هم نه کې او 15 منټه 10 منټه انتظار کې صدا د جمع لمونځ ته نو دا وخت دا انتظار دا الله رب العزت دیتا تا الله رب العزت دا تا په عملنامه کې د موس په دغه کې لیکي چې دا جمعات کې تناس دی او موس ته انتظار کوي دیم په مانځ کې دی څونه وخت له مانځ کې لیکل 10 منټه 10 منټه 15 منټه موږ یو مسجد کې ناستو یو مشر سړی راغی چې وې کته 15 منټه د پاتې وفد جمعات نو تختې دا خو 15 منټه دي دا 15 منټه ته جمعات کی سار شوي نو دا وخت تا په مانځ کې حسابي خجی اوس دی منځ کو سلام جار باسه شو اوس چې ته څونه وخت ناستې کنه مین ناستې که 2 منټه ناستې که 15 منټه ناستې ملائک سوال کوي اللهم اغفره وارحمه واعف عنه یا الله کمی کوتاہی و تماف کی گناہونه و تماف کی عفو و تو کی مغفرت و تنصیب کی رحم پیو کی کم وخت جتا او 10 یاردامو کو را شروع فی فغ او 10 خزان تا بلا نیکی ملاویږي گناہونه ور باندې ختميږي د سنا د الله کور ترا تک سونه قیمتي شي په دې وجہ چاته چې الله توفیق نصیب کوي کنه جمعات کې د ناس ته دې په دې خوشحاليږي د الله شکر دې ادا کوي زموږ مسلمانان نن دور کې موږ جمعات کې انتهایی تنګي وو حالانکه د فرض منځو کا د مونږ نه فارغ شو دې جسونه وخص مسجد کې ناس دي نو ملائکه له دعاګانې غواړي د مغفرت دعاګانې وته غواړي دارنګي الله رب العزت توي پدې مسکون کی رحم وکي نو مسجد ته پراتلو د الله شکر ادا کول جمعات کې ناس تا دا الله رب العزت هر چا ته نصیب کوي الله رب العزت ته چې څوک خوخي هغه خلق الله خپل کور ترا ولی او خپل کور کې وته موقع نصیب کوي ښا زبا مخکې ډیر زیات پریشان شوم چې ربا د مسلمانان اولې جمعات کې نکینی قران ته نکینی مانځه پسې نه یساديږي بس دا سلام نه جار باسي شي بیا تختی یاره جمعې پر از باندې ډیر مسلمانانی خاص کر دا نوجوانان او دا نوې نسل ور سنتونه کې او کوړه تختی بس څنګه امام صاحب سلام جار باسي د 2 رکعاتو د فرض د موز دی به تختی کو دا شنو دی پکار زه ډېر سخت پریشان شوم اوس په نه پریشان کېږم دا کم تن چې الله دې خپل کتاب ته نه پریدي کم یو تن چې الله دې خپل کور کې نه پریدي دکې دن په دې اړه کې څو ګونداري دي او څو ګندونه دي داغي د وجن الله دې ته توفیق نه ورکړي ځکه د سجدي توفیق د الله په مدد سره ملاوي د رکوع کولو توفیق الله ورکړي وي کم یو تن چې د دنه په مسجد کې د ناس ته د سجدي د رکوع
توفیق سلب کړی شو دا سړی په خپل ایمان ویری اوله خبره خو نه محترمو مونږ جمعه ته وخت څنګه ورکو الله رب العزت سره تعلق به څنګه جوړیږي تلاوت به څنګه کوو ذکر به څنګه کوو قران کریم تا زبردست اصلاح کیفا یو روایت کې مرাজি لكل داء دواء د هر بیماری لپاره علاج څه کنا دا چاته چې جمعات کې د ناس ته توفیق نه ملاويږي د نوافلو توفیق نه ملاويږي د عبادتو توفیق نه ملاويږي د تلاوت او د ذکر توفیق نه ملاويږي ګوره د بادشاہانو د بادشاہ کلام را واغستی شو او دیته نه روان شو دیته نه لړو دل ردی د اورېدو توفیق نه ملاويږي الله اکبر کبیره د دې علاج بسی دا بیماری دا زمونږه مسلمانان او خاص کر پښتانه دا خو د ملمم ډیر عزت کوي یی ملمان راغلی کله کله ډیر مسلمانان فرض موس کې ني الکه موس کې نه وي نو جمع کې نه وي یرجیو ملم راغلی ونو الکه ستاره ملم هندو هغه جمعه ته راتلو یا جمعه ته راتلو خنو پال پرې دیو تعالی ته چل شو موږ ملما د پاره موږ پریدو موږ ځان د پاره ساده خوراک تیارو سدال مسور ساگ تیارو الکه ملما راغلی دی ملما د پاره څه کو اغي د پاره لک سالن د تکلف تیار کو الکه ملما به مرাজি نو کو د کور ملمي د اجري د بیٹک ملمي هغه بیٹک را پاک کو صفایي او کو خوشبويان او لګوا دا د الله تر طرف نه ملما راغلي خلکو ته دا ملما ما او تا د خپل ملما قدر کو دا الله د ملما سونه قدر کو دا روحاني بیماری ده دا مرض لګیدل الله اکبر کبیره یو علاقہ و پاغي کې خلکو امام سے په نمبر باندې روجماتی ته بوتلو خپل دیتا څنګه بعض علاقو کې دا ترتیب امام سے په نمبر کړي کنه نمبر دی نمبر یو کور والو داغي نمبرو اغي امام سے پر جماعت را بار کو استاد رو جماعت کا جماعت تلړو دا کور زنانه چې وروته هغه کم بیٹک کې چې استاد ته افطار کړو هغه بیٹک کې چې هغه وکړي دی خو یو الماره لګیدلې و پای کې دی چې په یو 2500 روپے خودلې یګه د 500 روپو لوټ نو وګوره نه معلومات کوي نه زه تلاش کوي نه په خپل وړو راړي او چې وبو ورزي په کمزوري ځای ورزي کنه هغه خزه خاون ته وي چې دلته کې هلوټو نشتا په دانو یې زموږ وړو بوکت کړی دانن د استاد یو جمعي دره د استاد چې پکړی ښه وظالما فسونه بدګمانه دا درکې بل روحاني بیماری دا اسی به سبب بدګماني کې او بیا پیغمبر په وارث باندې کې بل څو کو نه دی راغلی نو چاچا تلو نه چاچا راغلی ری بس دان استاد جی راغلیو د 500 دالوټ به استاد جی چپکړي الله اکبر کبیر سونه سوچونه ګنده دي ها بل سوچ ګنده دي کنه نو بلم را لګنده ښکاری محترم دې سړی وی دې سړی ګوره د خدای په خلیدو نظر یقینو کو باشه دا خدای مې سوي دا ټیک وي دې سړی وی دا څنګه د خدای چاته وای را وای مو استاد ته خلکو په موضوع کې شرموي ما زبر یو لوټي چې پکړې پرې دا خو زه به داسې کار وکړم چې زه به پسې مونږ نه کوم بدګماني رااله د بدګمانۍ څخه خېسته نتیجه راوته ته د خپل کور نه کټ کو جمعه ته راځي مونږ نه کوي اجمه مونږ نه کوي ورګه کور کې خلک سره موس کوي
منځ جمعات کې پرې خو دا استاد غټ ډاکو غل ګوره موږ رو جماعتي تر اوسته نو دلته نه لوټ چپ کړي زندگی دې په منډه روانه بیا روجراله بل کال راځي داغي په نمبر کې بیا استاد اغي قرارالو افطاری کړو چیرې دا خو تړي کار دی زړه نو هو بس افطاری ور باندې محله والا مقرر کړو استاد چراغي درو جماعت نمخ کې دا سړی وته استاد خپل کیو خپل مینس کې اوسو خبرې کوي چې بل کال راغلی وې کنه سره د پټکی او د ګيري او د مصالې تاسو ته لوټ چ پکړل استاد په جړاش جاړي دې تات او ته استاد جاړه ما پکېګه ما قسم په الله چا ته مونږ دی ویلي هغه ټولې دنیا ته وایي په دې پروا نشته او تاسو نه دا لوټ روکې دا دم تاسو رښتیا وایي دلته کې لوټ پروتو بالکل هوا په کې ګراله لوټ ښکته راغورځو نو ما دا لوټ راواغست نو دې کې قران پروت مګي خلکو قران روزانه راځي د تم کې پرې کې خودو او قران چې راواغست لوټ په کې د قشانته پروتو ولکه دا کال تیر شو تاسو د الله کتاب نه دی راغستي کال تیر شه په تاسو دې قران ته ګوتې نه دی وړلې کدا مراغستې نو په دې کې دلته کې دا لوټ پروتو په دې جاړم چې دا د الله کتاب دی او دا داسې بند په بند پروت دی دا خو د عرش نه راغلی د فرش والا او تا او دیوري د دې نه په غفلت کې دي دا روحاني بیماری ده چې مونږ او تاسو ته د قران کولاولو توفیق نه ملاويږي د قران اورېدو توفیق نه ملاويږي دا روحاني بیماری ده قران کې دې علاج دی قران څنګه علاج کوي قران وایي الله تبارک وتعالى پکې فرمایي اے زما بندګانو دنیا سره بڑ نه لګوي دا دنیا دړ لګولو زین دی دنیا سره بڑ نه لګي دنیا له بڑ کې زین ورکه د دنیا کار کوا پیسې په جیب کې ساته لګوا وزړه کې د پیسې بینه مساتا د دې مرزونو د دې بیمارو سبب سدی حب دنیا د دنیا سره مینا د دنیا سره محبت د دنیا سره چې محبت پیدا شو اے محترم مسلمانانو دی بیا خور نه پیجنی نو پلار نه پیجنی نو رور نه پیجنی بیا دی رشتہ دار نه پیجنی بیا د موز وخت نه پیجنی بیا حلال او حرام کې فرق نه کوي بیا صرف د پیسې او د دې غرضی شيخه ایو نیک انسان او تن سره ملګرو به خوان لغونتا چلته نه ډوړې ورته حاصلې شوې د نیک ملګری ورته وی کیرا خپل مقام ته ورسو الته زمون نور کسان هم دي نو الته بیا یو ځای پیندو کو ډوړې وو خورو او دې کې ته خیانت مکه او دا ځان سره کا درې یا څلور ډوړې شي دغه ملګری ته نه یو ډوړې چپکه پلاره لاړه لالچ وکنه دا د لالچي خلکو کار یعنی که یو ځای وکینو کړه نو ډوډۍ ته چې پکانو بیا دې ملګری ته وایې کنه څنګه ډوډۍ ته ما وخړه هغه ورته وی دا ډوډۍ خو درې وینو دې کې خو یو کماله او دې مالو پته نشته ریخه ډېرې ورته وی دې مال پته نشته الله اکبر کبیره دی مخ روانو دی الله پاک په یو لار باندې چې هغه سخت لار وا هغه په سہولت سره ورپورې استل دسترګو پر اپ سره دا نیک انسان ته وګورا الله مونږ باندې سونه احسان وک الله مونږ پر سخت پدی ابو کې را پوری استو نو مونږ الله بندګان یو ارث کوونکې د الله ذات دی ورکه درو مو آیا ک ډوډۍ خورلې نو راته وایا او دې خو نه خبر ډوډۍ مخ کې لاړ یو کانه دې نیک انسان روچت کو او څنګه دا یو مثال دی اکانه چې څنګه روچت کو
دا غیر درې ملغلرې جوړې شوې د لکاو کروڑهاو روپو دا نیک انسان دې مرګري ته وایي دا وګوره الله رب العزت مونږ ته دا کانې دې ډېره له سونک ډېره له ملغلرې جواهرات وګرځوله نو ګورې دروغ مو آیا دروغ دا الله رب العزت دې نه منع کړې ده او ته نه چې سمه خبره ده ورته ویله چې ګوره دې کې دا یو ملغلره ستا شوه نو یو زما شوه دا یو پکې سیوایي ده نو دا سیوایي ملغلره به زه هغه چاته ورکوم چې د ډوډۍ درک راته ووایي چې دا ډوډۍ کم خواته ده هغه ورته ښه واده ده چې ته به دا ملغلره هغه چاته ورکوې ډوډۍ درک درته ولګوي یو ډوډۍ ما چپه کړې وی خلک د دنیا په لالچ کې وی ډوډۍ وی دا بله ملغلره م واله د دغه ملګري ورسره دوه ملغلرې چې سره یوه شوه دې لږ مخکې راوړه وی دا بله ملغلره م واله خو زما تا سره نه ته لالچي تا کې حرص دی د دنیا مینه ده ګور هلته د خوراک څیزونو ځان ته یې چپه که دا دونه د الله قدرتونه دې په لاره ولیده او ته بیا هم نه قایل کېدې د لالچ دپاره بیا قایل شوې نو زما ستانه کېږي دې روانو دوه تنه مخې ته ورغله بدماشان هغوی ورته څه دي سره لکه درې ملغلرې ورسره ومونتې دې ورته تاسو څه کوئ ما وجنې ما خو درې کسان یو یو ملغلره به ده یو تن شي هغې وي ریشه دا یو ملغلره هم ډېر شی ده د دریو واړو میز کې خپل ګپ شپ شروع شو دی ویل لکه ډېر وخت شوی ناوخته چې ډوډۍ مو نه ده خوړلې دا یو ملګري و بازار ته وریږو ډوډۍ به راوړي دا کم تن چې ملغلرو والو هغې بازار ته ولېږلو چې ته ډوډۍ راوړه موږ به دلته کېناست یو دغه هلته پړه کې دا راله چې یاره دا خو ما ملغلرې وې او ما له پرې میلو شوې او دي خو رانه دا دوه ملغلرې پرې کاته کې واغستې راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر اچول پکار دي په ډوډۍ کې ورته ښه زهر میلو هغه دوه تنو په خپل میز کې سلا وکړه چې لکه دا یو ملغلره خو د لکاو روپو ده دغه یو ملغلره به دې څه دپاره واپس وړي داسې کار کوو چې راشي که نه نو خبره ورسره روانه نو په شریک یې وو او ښه مرګ ته یې وو هغه چې راغی دې ته ویل که دې ورته تا خو ناوخته که ته هلته رش شو ډوډۍ او سالن مې راغسته مونږ دې د لوږې د لاسه مړو کړو مړو ته په خبره نه پوهېږي نه جوابونه جدا کړي سړي باندې وایي منډه کړي دي او سیف یې نه ایستې ده سړی وژلی ملغلرې لاسته کړې ده دوه نورې وې یو دی ورسره کېښوده وی راځئ اوس په کلاره ډوډۍ خورو الله چې دې خوا یو سیټ ته کړ او دې چې څنګه ښه ډوډۍ په جبین وواله که نه ښه تشي پې ویسته دا خو ډېره ښه ډوډۍ ده چې 2 منټه کېده سړي پر غذي شوي درې واړه لاشونه هلته پراته ملغلرې د دنیا افقتي دا علما یو مثال ذکر کوي چې نن مونږه آخرت مرګ مکمل ایر کړی دی دا دنیا هم پاتې دا پټیم پاتې دا کورونه هم پاتې دا هر څه به رانه پاتې یا مونږ به د دنیا نه ځو نو قرآن مونږ ته وایي ولې دنیا سره زړه مه لګوئ دا دنیا ډېره بې وفا ده دا دنیا ځان ډېر مزین کی ځان ډېر ښایسته کی خلک په ځان عاشقان کی خو دا دنیا په لاس راځي نه علما ذکر کوي د دې دنیا مثال چې دی که نه دا پشان د سوري دی ته سوري پسې منډه وهه که نه سوري چا کابو کړی سوري څوک نشي کابو کولی ته چې ورپسې څونه منډه وې دا به دنه مخکې منډه وي او که ته دې په واپس راځي دا به تا پسې په خپله راځي بعضې روایتو کړی چې دنیا پسې منډې مه وخه الله به ستا دې خپو ته دنیا راولي او یو روایت کې راځي چې چا خپل ټول غمونه من جعل الهموم هما واحدا چا چې دا خپل غون غمونه یو غم کو زموږ بلا مسلې دي که نه هلکه بچی دی دا بچی دی د به ختم کوو نو سکول کالج نو دی بچي نوکري ده بیا د رشته ده
بیا د واده دی نو د کور دی نو د ډولۍ راوړل دي او دا مسله ده او دا مسله ده او پراپرټي ده او دونه مال به جمع کوو کالي به جوړو بله مسلې دي که نه دي نو نبی علیہ السلام فرمای من جعل الهموم حما واحدا چا دا غون غمونه راواغستو دا غم هم راواغستو دا غم د دین یو غم جوړ کو هغه یو غم څه چې میرے آخرت کا کیا بنے گا چې دا خورز د آخرت را روانه ده ورځ د حساب کتاب را روانه ده دا یو لوی منظر وي الله تبارک وتعالى با بل بند سره براه راست خبرې کوي وای زما بنده دا کار دی ولې کړی و تو قیامت ورځ وي کنه الله او د بنده ترمنځ بسوک ترجمانی کوونکی نه الله و براه راست دی بنده تی وای دا کار دی ولې کړو دا اغلا دی ولې کړی و دا زنا دی ولې کړی و دا پردی حق دی ولې قبضه کړی و دا ظلم دی ولې کړی و دا زیاتی دی ولې کړی و الله به تاسو کینو دغه ورځ ځان ترا مخ تکا من جعل الهموم حما واحدا دا ټول غمونه یو غم کا چې دې سره وګورم خو ما تا خود ټولونه اول مخ ته زما د اخرت مسله ده ځکه د اخرت چې دی دا یوم الحساب دی د زری د حساب زری حساب بکی او قران کریم کې مرضی چې دی خلق تباب عمل نامه مخ تشی عمل نامه ولا مقام شو اقرا کتاب عمل نامه دی ولولا او دا عمل نامه بسنګ یلقاه منشورا دا عمل نامه بداسي دا مکمل کتاب په شکل کې نه چې ته په کې خپل عمل په کې ګوري داسې بني منصورا وره یو پیج دلته یو صفدلتا یو دلتا قدیم پوه نشوي داسې مخامخ یو سکرین بدل غټ لګېدلی ښه تا چې دنیا کې څه کړي که نه او مخامخ د شپې کم کار د ورځې کم کار کم اغلا کم ډاکا کم زنا کم درو کم چغلخوري کم کارونه دې کړي که نه مخامخ به په سکرین راشي تا ته به اقرا کتابک عملنامه دې ولولا دې کې داسې ګوري که نه چې دا کار خو ما پټ د شپې کړو تا څنګه چللی هلکه دا خو زه په بلستر کې ملاستومه ودومه او دارنګې غوږونو کې مې غسیز ورکړی وه او ځان مې ودو کوه ما دا سیزونه اورېده او کته ځان پکې راغلی یار مور پلار مې اعتماد کې ساتل الله اکبر ځان مې نیک کوه دا وګوره دې دې کې مې دا دوکه کړی وه دې دې کې مې دا خیانت کړی و دې دې کې مې ملاوټ کړی و دې دې کې مې خفه کېږو بله لکه دغه خو ما پټ غونته د چانه په دې پور کې چینی اچولې ولا ګورې دا مې یو ځای کې بیان کړو هلته خلک خفه شي وو یاره خو دا خو د اصلاح خبرې دي که نه مونږ وایي لکه دې کې څه ګناه ده چې څونه چې پکې چینی اچوي نو خوږېږي خو مونږ له خو دا پته نه دي چینی زهر دی ګورې ها دا چینی دې ته وایي وایټ پوایزن چینی ته څه وایي وایټ پوایزن سپین زهر مخکې به خلکو ویلې که داسې دې بانډجانو ته ځو چې د ګوړې چیخ ورا باندې څوک سمه اوس کوي که نه هر ځای کې چیني ده اوس پکې بل شان کیسه راووته یاره اوس په هغه ګوړه د چینی نه جوړه شوې دا په سکرین یې مخامخ به عملنامه کې به راشي که دې ځای کې تا د خپلو پیسو دپاره دا زهر خرڅ کړي دې ځای کې تا وګوره دا په دې پیو کې د کیمیکل اچولي دا چې په کې راځي چې صحیح که نه مخامخ به داسې ښکاري مخامخ به ښکاري هلکه دا خو ته مولوي صاحب وې ستا پټکي مو دې ځای کې دا حرام پوري کړی وه دې دا الزام لګولی و بدنامه دې لګولې وه د بل چا د سپکولو دپاره دې څه پراپیګنډې کړی وې دا وګوره دې چې ورته وګوري دې وایي ما لهذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا دې دا څنګه عمل نامه ده دی خو زماغه ارسره جمع کړي دي که چېرته بیبي سره دې زیاتې کړی ظلم دې کړی
اسی به سدي سزا ورکړې وا دب دې ورکړې وا الکه دام پکې دي کدا رنګي مور پلار دې خپکړې وا الکه دام پکې دي الکه د جمعات حق دې نو ادا کړې دام پکې دي الکه دې منبر او محراب خیال دې نو ساتلې دام پکې دي یاره ما خدا دون عمر وشو په جمعات کې نه چرتا سحر چم نو کړې ووجدوا ما عملوا حاضرا چې دې سکړي هغه به ارس حاضری د غرض را روانه ده نو نبی رسول الله فرمایي من جعل الهموم حما واحدا چا چې دا ټول خپل غمونه دا غم دی دا غم دی دا کار دی دا کار دی ډیر یو ځیک دی خو الک سیټ تک او یو غم پته شروع شو کم غم غم د اخرت کم غم د اخرت حدیث پاک کې راځي چې د ځان ته مخ ته اخرت کو کنا د دې فیصله د رضی ځان لره مخ ته کنا رسونه پریشانه چې ته وی کنا رسونه غمونه چې ته و کنا چې دا غم د بچو نو کړي ګورو ک کاروبار ک روزګار ک قاضي ک واده ک تویدن او ک کور او ک دویم چته او ک سس نو حدیث کې راځي د غټول غمونو د پاره بو تعالی کافی شي کله د ځان ته یو غم مخه تک خبره څنګه شوه او چې دا یو غم بالکل اګنور کا دا یو غم شاته کا چې ملاخر اکثر به ګورو څوک دالته نه راغلي دي نو ای الله رب عزت په دې کې خپ پریشان کی خنو بل پریشان کی نو دې حدیث پاک کې مونږ ته دغه پریشانو د دې ګناهونو نه زموږ د بدعملو یو علاج خودل شو ځان له آخرت را مخ ته کول دنیا سره ځل نه لګول دنیا ګوري پلاس نه راځي ښا دنیا پلاس نه راځي هغه یو تنو ګډي بيزي سرولې شپون کې پیژنې کنه ګډبا یا شپون کې ګډي بيزي پردې سرولې چې یو طرف ته داسې وکړه یو جنې را روانه ولا کالو ډکه څوک را روان د کالو د پترو سنبال کړی شوی ناوې و ما چې څنګه یو څوکر سړی ګډوډ وي د په دې غرور شاړو کې جنې څنګه یو ناوې د کالو ډکه فورن ذهن ګندا سوچ ګندا بده د الله سونی ولا ځان سره خپل نیکانو زه تراوستا غلیک ته چې بل دا ماته الله یو ناوې راکړه او تاسو ګډبا زما یکړي بيزي زما سره او دونه د کالو ډکه جنې بستای په کلاره کې نه دا هم تاسو ته راوستل د علاقې مشران خبر شو شړو جنې مونته نه وي بلا خلک دا کړی چې کوم غټان خلک دي اغي وینه دا خو زموږ علاقې ته الله مونږ ته راوستل دا موږ څوک پني کا کوو ګډباو بيزوګر او شپون کی وی چې دا زماده نیکانوي دا زماده د علاقې مشران په دې کې بلا دنیا را جمع او جګړه شروع ده اچھا تاسو غلې شولې تاسو کې چې موږ پکې موږ پکې نه وای ہمارا ہے جګړه شروع شو لکه فیصله بسنګ کو اغه نه یو ته وای دا کار تاسو کسان غړي او زه خو یوې مکنه او یو خزه خو به یو وخت باندې یو سړی سره نکاح کولی شي نو یو خبره ده یو مقابله به وکړو نو که مقابله چا وکړل زه به سره نکاح کوم حج څنګه مقابله وي زبا مخ کې منډه واما که چا زرا لاندې کوم بس هغه سره نکاح کوم زبا داغه ما بوډاګانو بالکل صحیح دی ناځوانو بالکل صحیح ده هغه بوډاګانو کونډه مونډه ورغلي به موږ هم تیاری مقابله ده یعنی که پیری قبر ته دی او ته بیا ناوی پسې منډه وې جنې مخکې روانه ده باباګانم روان دي الکانم منډه وې مالدارانم منډه وې بيزوګرم منډه وې چا پسې ناوی پسې لای پسې منډه دي درزونم پکې خوري بازه په موړي بیا را پسې بیا منډه سالنډي په لګېدلې پدې کې مخې ته یو ښا کندراله یو خاناله ونتا
هغه ناوې خو د هغې نه اوچت ټوپ ووړېده دې خوا یو بوډا ورغورځېدو یو ځوان ورغورځېدو بله لږ ځکه دې باندې سترګې پټې وې که نه دې ته خو پته نه وه چې د جینۍ په تالاش کې ټول ورغورځېده د چا په غوږونو کې چکړې لاړې په سپېمو کې په خوله کې په دې سترګو کې د شناخت نه ووته د چینجو غوته پکې پراته دي یو راوتي شي نه هغه جینۍ چې وکته چې خلک خو دې کندې ته غورځېدلي که نه واپس راله یو تقریر یې ورته وکړو ډېر ناشنا تقریر یې ورته وکړو هغه کنده کې چې کوم بوډاګان کوم مالداران کوم نوجوانان وغورځېده هغه جینۍ ولې څه وکړو تقریر عالمه به ونه که نه تقریر ورته کوو ورته وی ای ما پسې منډه وهونکو خلکو مشرانو کشرانو تاسو باندې تاسو دماغ کار نه کوو تاسو ټول زما په لالچ کې ما پسې لګېدلي وې خو زه چاته حاصله نه شوم تاسو ما پیژنې ما وپیژنې زما نوم دی دنیا زما نوم څه دی دنیا چې څوک ما پسې لګي زه په لاس نه ورځم او دکه به انجام دی دنیا نه الله رب العزت د دې حقیقت بیانوي چې دې دنیا کې څه دي که نه دا ډول دا سینګار دا شینکي دا غرونه دا فصلونه دا باغ و بهار دا چې سم دي الله رب العزت فرمایي دا مې دې دپاره ګرځولي دي لنبلوهم ایهم احسن عملا دې دپاره چې مونږه امتحان وکړو په دې باندې ایکم احسن عملا چې ښایسته عمل د چا دی چې ښایسته عمل د چا دی په دې وجه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هغه ته نبی علیہ السلام وی د عمر زویا دنیا کې داسې وخت روا کن فی الدنیا کأنک غریب چې ته یو مسافر یې بس موږ روزانه جنازو کې شرکت نه کوو اعلانونه دې روحانو باندې کې موږ څونه جنازو کې شریک شو یار څونه جنازو هغه حاجي صاحب دی الله دې غني کې رحمت کی بیا نو دلته څونه مشران بیا اوس دې کشرانو په دې لږه زمانه کې څونه جنازو کې شرکت وکړو یار دارنګي به زما استا هم جنازې به کېږي اعلان به را باندې کېږي اوس محترمو دنیا سره به څنګه نه لګي او آخرت ته به تیاری څنګه کوو د آخرت سوچ فکر په هغه ورځ کامیابي دنیا کې کامیابي دا به څنګه حاصلېږي د دې دپاره اصول ضوابط دې قرآن کې ذکر شوي ښه دې قرآن ته به راتله غواړي دې قرآن سره به مینه کول غواړي دې قرآن سره به دوستي کوو څه به سره کوو دې قرآن ته به د دوستۍ لاس ورکوو چې نن نه بعد به زما دا قرآن بیسټ فرینډ وي زما به دوست دا قرآن وي دا قرآن ډېر وفادار دوست دی ښه ګوره د دنیا دوستان د دنیا مالونه ګوره زمونږ ډېرو خلکو په دې پیسو په دولت ایمان راوړلی که نه نو که چا سره دلته کومه پیسه ده نو دا پیسه پاکستان کې چې کار کوي نو سعودي کې کار نه کوي دغه پیسې بیا هلته کرنسي بدله شوه بیا ملک بدله شوه بل ملک دارنګې کوم دوستان شته نو بعضې به د سره کلک ولاړي او بعضې به د غرض یاراني که ته یو دوست ته وایې راځه مونځ کوو جامې مې پلیتې دي که ورته وایې راځه هغه ځای کې دعوت دی ورکړه جامې بدلوم بیا ځو عجیبه غونته نه ده یو تن دوست ته وایې که نه لکه راځه د لمانځه ټایم دی ورته وایي جامې مې پلیتې دي که ته ځوان سړی زه په پرتو کې مې چا ځای کې په منه خو هر وخت جامې پلیتې نو بله ورته بیا وایې لکه پلانکي ځای کې واده دی دعوت دی ښه ولیمه ده پکې ځو نه ورته لږ صبر وکړه جامې بدلوم نو ځو ښه او مانځه دپاره جامې بدلول پکې نشته دوستانو کې بلا قسمونه دي نو دا قرآن کریم محترم داسې دوست دی چې د سره ما او تا دوستي وکړه که نه دنیا کې دې ملګری دنیا کې به عزت درکوي دنیا کې تعالی دا پاک پلیت حلال حرام جایز ناجایز درجه کتاب خی د مور حق د تخی د پلار حق د تخی د اولاد حق د تخی د بیبي حق د تخی مړه عقیدم د قرآن خی زه اکثر مرګرو ته وایم د قرآني تعلیماتو ته کار ووایي ذهن کې دا مسله کېنه وه چې په دې تمام کائنات کې د ټولو نه اهمه خبره قرآني تعلیمات دي کومه خبره ده قرآني تعلیمات نو که مونږ قرآن ته کېناستو که نه د الله باندې د وحدانیت عقیده قرآن کې نمبر 1 د رسالت عقیده په قرآن کې
نو د ختم نبوت عقیده په قران کې بعض خلک لګیا دي یو سیر تر هغه ستې غون فوکس پاغي کوي څوک وي ختم نبوت نو څوک وي صحابه او دفاع نو څوک بل مسله دا ټول مسائل قران کریم ډیر به تفصیل بیان کړی دي اے مسلمانانو را پاسه قرآنی تعلیمات دای باندې عمل کول ځان کې راوستل عالم کې خورول دا مشن ګرځول پکار دي ها ټول نه اهم مشن کم دی ها قرآنی تعلیمات دا ذهن نشین کا چې قرآنی تعلیمات عام کول ته غواړي د هر فتنې رد په دې قرآن کې لري د انکار حدیث رد په دې قرآن کې د انکار ختم نبوت تذکرہ په دې قرآن کې دارنګ د انکار آخرت هغه باندې وعیدات په دې قرآن کې اثبات د قیامت دې قرآن ته برات لغواړي او قرآن ته بر دوستي لاس ورکول غواړي نو دا داسې مرګري دی کنه دنیا کې چې چاته زی دا به عزت درکې قسم په الله ګور الله اسبه بلا جیداد دي کنه زمون دې مسجد کې با یو ډېر لوی افسر زمون سکلی اب کله اتوار شپې ترالو نو سار به ما پته موسکو یو سار ز لګ لیټ چې ما هغه ګیروا زمون د خلک به چې ګیرې نور مخکې کې مستکنه دې ته پکې نه ګوري چې کې دې څنګه دې ته پکې نه ګوري چې سو ته ورزي او کنه ورزي قاری بس چې ګیرې راځي اخلاق کا تبارک وي الله اکبر کې دې لاهور کې چتا یو لوی چو غونتو د مستم راغه د ماخام نو غخل کوی جمع پکار ده نو بس یو ګیری والا شیخ او غیر مستمخ کو خلکو اقامت وکړه شیخ مخ کې شه چې ولې دواری نه امینه پورې سبق کوي کنه اوس مخ کې ورته چل نه ورته چاپات خبر کې علم ترکیفا او علم ترکیفا مخ کې نه ورته به چې لیلا په قریش دبل تن ارایت الذی دیمو ارایت الذی قل هو الله واحد تیرا ورسول په یو رکعت کې سورۃ اخلاص وکړو اوس دې سجده کې سوچ کوي چې دویم رکعت تاسو دا خو به سوار لسم شری بیا به څه سجده خو دغه خلک وی چرن کومګه دا سجده خو بچا د خانه کعبه امام په دونه وګدنی کړی دا خو نن زموږ د پرغت ليله القدر د جلادونه وګدا سجده مو پکې وکا دګي یو تنه ضروري کار به او دا دونه وګدا سجده ته به د امام نه ساحه ته څنګه چل دی او امام هم سوچ کو چې په یو دویم رکعت تاسو نو بیا براته داخله زما رقم نه وایم په دې سجده کې سړی غلې غونډه تختیدل امام صاحب هغه یو تن چې تماشا وکړي ایماندار وګړي استاد غونښت دی ښا نو زمون خلکو په دیني بس ګیره لکه شیخ ورمخ کې کا نو زمون محله کې دغه افسر همدار ګیره وا شریف بشر سره هغه سار مستمخ کې کړو نو هغه موږ په عالم ترکه په پرې ته لذي خو پورا کړو ما ته وی قسم دې کړه بیا دې جمعه ته مو ته تاسو رااله وی ما باندې په جمی کې خولې راځي تاسو قسم چلی دا مصلی اور غپ نه دی ها دې مصلی ته سړی نشي مخکې کېږي دا غپ مګنه تاسو ډېر خوش قسمت یې او الله پاک داسې پاکان خلق امامان راولي یقینو کې دا ډېر په قسمت ملایي ګوره تاسو د خلقو د دین سره مینه ده نو الله تبارک وتعالى مفتی صاحب اونتا پاکان خلق بس تاسو امام مدینه فایده والے یہ سره محله کې برکتی نو قران کریم ته بر دوسته لاس ورکو خدای د اخلاصا دا دنیا کې تاری عزت درکې د عزت دی مصلیتا د عزت دی منبر او محراب ته رسي او دغه خبره یوازې په دنیا کې نه په قبر کې هم سره د قران مرګري په قبر کې او پروز محشر کې ان سره دا قران مرګري او علاوه کې ما او تاسو سره مرګرتیا کړی ودلته به تاسو بیا مشورې سره ټیم مقرر کې مخکې به درس ټیم کېدو نه جنن مزیګر کې درس نه شوی دا ماسوتن یا ماخام تاسو ترجمه چې کوم روزانه کیږي استاد بکولا نو څه ټیم ماسوتن موس نه پس نو ان شاء الله بس هغه ترتیب سره بس هغه خپل ټیم مشورې سره مقرر کې ټول د خپل خاطرو کې الله دې کی طرف راځي فهمو دا وردا دا چې تاسو نه وایم ورونه دې ځکه غیر اختیاري دا خبره وکړه چې د خپل خاطرو کې د قران ته راځي څه مې ته وی
سمېره ته وي چې بیا د خپل خاطر نه کوي بیا به ډېر نقصان وي تاسو دې کې د الله کتاب د الله ملمه راته کېناسته کولاو شو او ته روان شو ته به خاطر ازمو بیا پریشانو کې بیا نو چاته مې دا نه دی ویډیو څه پورې ګورې ښه چې د خپل خاطرو کې قرآن ته راځي دلته په دې خولې راړو بیا په خپوم کو سره راغلی خولې ته اوس به تاسو کوئ چا لحاظ به کوئ پابندۍ سره به راځئ انشاءالله خوښه مو ده بس نن د درس بسم الله وشوه او سبا نه به انشاءالله تاسو ته الحمدلله رب العالمین شروع شي تاکه شران به چیم راځي قرآن ته کوئ دې سره محله کې به برکاتي او تاسو د علاقه ګورئ د علم علاقه ده تاسو د هر یو کور 2-3 بچې علم کوي یاره چې تاسو ته قرآن ته نه کېنئ تاسو ته ماحول نه ورکوئ تاسو د جنکو علم ګورئ بیا پیدا نه کوي ښه د دې سبب بیا د دې بیان نه درس به نه چې څونه تاسو قرآن سره دین سره مینه ساتئ تاسو کورونه کې به هغه شانته ماحولي الله دې موږ تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر